برکت اینڈ کمپنی نه دا وکم چې چلو جی منګه ستاسو منله زه اهل سنت والجماعت هم پرېږدم زه حنفیت هم پرېږدم خو ماته به ستا او ستا کمپنی ټوله دا ستا چې کومه فیملي تا جوړه کړله برکت اینډ کمپنی د یو سوال جواب به راته ټول په شریکه باندې راکوئ او زما اخیری سوال دی هغه دا دی ستا اسلام ټیک دی که د جماعت المسلمین اسلام ټیک دی که د غامیدی اسلام ټیک دی که د انجینیر محمد علی مرزا اسلام ټیک دی که د پرویزی اسلام ټیک دی که د کیپټن عثمان اسلام ټیک دی او که د احمدی مسلم چې کم ځان ته وایي دا ټیک دی عوام خلک په دې خبره باندې ځان نه پوهیږي په اسان الفاظو کې پې ځان پوه کوي تاسو به چونکې قادیانې نه یې کتلې نو د نه کتلو وجه ده چې تاسو تر هغه په باره کې مکمل معلومات نشته د مرزا مسرور چې اوس څه وخت مخکې په کم یو به د قادیانیانو دا میشن چلاو د خپل یو چینل دی په یوټیوب باندې سرچ کوئ دا ویډیو یې وګورئ د هغه نه یو بچی تپوس کوي کله چې بچو ته تعلیم ورکوي چې حضرت هم احمدی کیوں ہے په دې الفاظو تی سوال کې حضرت هم احمدی کیوں ہے نو ورته جواب ورکوي بیٹا پہلے ہم مسلم ہے هم احمدی مسلم ہے دا جواب ورکوي اوس زموږ سوال دا دی چې نوی فرقه راوځي تاسو خو څلور مذهبونو ته چې کم خلک فرقه وایي په هغې خو ماله کله جړه راشي کله ناکله پې ماله جړه راشي چې و د الله بنده مذهب هم چېرته فرقه وي خو د منیر شاکر اسلام انجینیر علی مرزا نه مني د انجینیر علی مرزا اسلام غامیدی نه مني د غامیدی اسلام پرویزی نه مني د پرویزی اسلام کیپټن عثمان نه مني د کیپټن عثمان اسلام جماعت المسلمین نه مني د جماعت المسلمین اسلام برکت قاری نه مني والسوال دا دی چې سیبا تاسو خدا رټ لګول دی چې خلک وایي حنفي مذهب شافعي مذهب مالکی مذهب حنفي مذهب لیکن سوال دا دی چې ستاسو په دې اسلامونو کې کم یو اسلام ټیک دی او عوامو لګم دا کوپره یخی کوي کوپړی لګي یخی کوي چې سبا دا نوې پارسل لا روان دی نوې شیز چې دی مارکیټ ته را روان دی او فرقې ته نوم د اسلام ورکوي ما مخکې ویل داسې خو عربیانو ویلي چې قالت الاعراب آمنا الله وی ولکن قولوا اسلمنا تاسو صرف مسلمانان یې مؤمنان نه یې نو دا دیو چې مسلمان لفظ ذکر کوي ځان ته د دین صفا دراوځي چې په ظاهره موږ مسلمانان یو دنه منافقان یو یعنی دنه هر یو د نوې فرقې ایجاد کو وسلور مذهبونو هغې فرقې هم کنټرول کړل دي او مذهبونه هم کنټرول کړل دي موږ خو مذهبونو ته فرقه نه وایو او دا زموږ دعوت دا تا قیامت ده چې د څلورو مذهبونو نه وړاندې یا په دغه دور کې ډېر شه مذهبونو شاه ولی الله صاحب فرمایي چې الله په امت احسان وکړه چې ټولې په دې څلورو کې را بند کړو او نورې لارې قصې باندې شو یعنې ډېر مذهبونه ورته جوړ نه شو خلک ډېر اخوا دې خوا نه شو په دې څلورو مذهبونو کې د الله په فضل و کرم باندې هره مسله د دین رااله د رسول الله هر قسمه کار پکې الحمدلله راغلی خو د دې څلورو په مقابل باندې سیبان راځي یو اسلام راو باسي بلبل وستاسو وای عبادم مولا دی سبب زمزان ته مسلمان وېما نوی عقیدې به پکې راوړم کته چې ته څه شي زبم زه مسلمان یم علی جدا فرقواریت نه کوي جی ها بل یو مولا برا پاسی هغه وایي جی زما عقیده ده تب تپوس کې ته څوک زه مسلمان یم عقیده به زما سره خلافي یعنی د اسلام په نوم باندې به منګه په زرګونو اسلامونه جوړ کو ناول تاسو په خپل اسلام کې منګ ته وخایي چې کوم یو اسلام ټیک دی هغه اسلام طرف ته منګ لاړ شو دا بل نه به تپوس وکړي چې جی دا وایي چې د اسلام غلط دی د اسلام ټیک الله بندګانو د خلک هم تباه کوي
د اسلام په نوم باندې روزانه نوې فرقه را روانه ده او دا پاکستان دی. هذا دارالجنگ، هذا دارالجنگ، جنگی کور دی. بل زدی برکات صاحب ته دومره ویم چې برکات صاحب ته چې د وحدت کومه خبره کړله نو ستا مخې ته چې ترجمې والا قرآن پروت دی او د لاندې پې کومه ترجمه شوې ده یا زبر زیر پیش شوی د الله د طرف نه چې راغی قرآن لیکلی یو جواب را. دویم نمبر د الله د طرف نه چې کله راغی آیا ترجمه ورته لاندې لیکلې وه؟ نه وه. د یو مولا ترجمه چې ورته لیکلي ته وحدت کې که نه ته شرک کې. دا وحدت دی که دا شرک دی؟ که زه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تشریح د هغه وضاحت منم چې یو فقیه دی پیږي زه شرک کوم، لیکن تا چې ترجمې والا قرآن مخې ته ایښودی په 14مه صدۍ کې په دې باندې ترجمه شوې ده دا شرک دی او که نه دی؟ که یي نو بیا ووایه چې زما او ستا په شرک کې کم فرق دی؟ دا ته چې شرک کې د 14مې صدۍ مولا منودل شرک نه دی او امام ابو حنیفه د صحابو شاګرد منل شرک دی. د شرک کې د اقسام د قرآن د کم آیات نه ثابت دي؟ څنګه به کې؟ زه دا نه یم چې قرآن کې هره مسله شته، هره د آیات ساتي، لیکن هره کوپړۍ هغه نشي رایستی. لکه ځمکه کې اوبه شته لیکن هر سړي ته پته نه، خاص متعین خلکو ته پته چې دې زګین کې اوبه دي. دغه شان قرآن کې هره مسله شته خو کوپړۍ غواړي. نو د الله او د رسول خاطر وکه نور درته وایو چلو رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ستا دشمنی ده، الله دې ذلیله که. خو د الله خاطر وکه په نوم چې ته الله مني، په حقیقت کې نه الله مني نه د الله کتاب مني. اخیری درته یو نصیحت پریدم، بس د نور په تا باندې زه خپل دماغ نشم خوړی او د خلکو ته ویم چې ګورئ دا چوشنې 9 پورې دا ټول خلک چې په دې مذهب یا تل دي یا مسلک باندې تل دي مشرکان تل دي. او ما ته په 14مه صدۍ کې زموږ ذهن رایښ شو، برکات صاحب را پیدا شه زموږ ذهن یې رایښ کو. داسې خو که یو عام کس من کېنه او که نوش پنکې او یو څو خبرې ورته وښایي تاسو خلک به په هغه پسې بجلیګر مولوي صاحب خبره چې تی د ګوتي تیار کلوتي د ګړي رونه او چې کوم ځای شین بوټی وینو بې نارې پسې وخو. نو نور خواخه ستا د ما درته اخیری نصیحت دا دی چې کم مخکې مې ته لطیفه کې قصه وکړم په دې عمل وکړه الله به ډېر زیات شهرت درکړي. شهرت یوازې په تقوا نه میلاویږي، شهرت په رذیلتوب هم میلاویږي. دا ستاسو چې څنګه دی او باقي دته منکر حدیث نو دا علیم نه دی چې تاسو ورته منکر حدیث وایي، نه علیم دی نه مفتی دی نه قاری دی. صحیح قاری خدا نه دی. که دا ځان ته صحیح قاری وي نو دا د قرآن مجید په ویلو باندې اجر نه مني، نو دا بکواسی دی. ځکه چې دا هغه کم آیاتونه ویل د به یو آیات 100 ځله اړو 80 ځل نو دا ثواب خو په ده ماننو، لہذا دا قاری نو دا د برکت علی بر وزن بکواسی.